حضرت عبداللہ اسود انسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام په دربار باندې ناست جاړي. نبی علیہ السلام فرمای اے عبداللہ اسود انسی ولې جاړي؟ لږ توجه وکړئ. ولې جاړي؟ وی قربان لرنګ نه تور یم، لذات نه حبشي یم، کور مې نشته، ځای مې نشته، چاته چې پیغام ورولېږم څوک خور لور راکولو ته تیار نه دی. لږ توجه وکړئ. وی ښه محبوب کریم له خولې نه خو چې وځي بس خو وځي. وی لاړ شه بني کلب قبیلې سردار ته ورشه چې الله یوه لور درکړې ده او د ستا دا لور نبی علیه السلام ما ته په نکاح باندې راکوي، دا پیغام د ستا قبول دی که نه دی قبول؟ دی فرمایي زه لاړم، دروازه مې وټکوله. څوک یې؟ صاحب رسول الله، الله رسول صحابي یم. څه پیغام دی راوړی دی؟ توجه وکړئ. قربان دا پیغام مې راوړی دی چې ما ته د واده ضرورت. نبی علیه السلام راته وفرمیل چې ورشه او د قبیلې سردار ته ووایه چې الله یوه لور درکړې ده او دا لور به ما سره په نکاح کې. دا خبرې چې ورته وکړله دا سړی لږ وروسته شو. ولې؟ چې ټیک دی یو طرف ته خو صحابي رسول دی خو ذات نه غلام دی او رنګ یې هم ښایسته نه دی او زه د قبیلې سردار یم، مالداره یم او لور مې یوه او ښایسته انتهایی سوچ کې شو چې ها ورته کوم د قبیلې خلک په ماته سوی، خپل خپلوان به پې غورونه راکوي او چې نه کوم نو الله رسول به ناراض شو. بس دا خبرې لور واورېدې، آواز یې پې باندې وکړو ای زما بابا محبوب پیغام را لېږلی دی، دا د الله پیغام دی. ګورې ته هم بختور یې، ستا بچی هم بختوره ده، زه به ټایم ورسره تېروم، د حضور غلام دی، بس ما قبول دی، دا زما خاوند دی. سبحان الله. وایي ورشه محبوب ته ورشه، مونږ دا پیغام قبول دی. پخوا داسې ودونه و، یو زمونږ دنیاوي خواهشات، دنیاوي خبرې، دا به ورله کوئ، دا به ورله خور لور دی چې ښه ټایم تېری، بس کیسه ختمه. رسم نه راوځئ، دین ته راشئ، سنت ته راشئ. ما عزت مند پخوا به خلکو دینداره کس لټولو، نن سبا مالداره کس لټوي. دې ته نه ګوري چې عمر یې څومره وي، خیر دی که زما لور ته د ښځې په شان شا ورګرځولي خو چې روپۍ وي ورسره. نه نه نه، دینداره ګورئ. ما عزت مندو قدرمندو پیغام راغی نبی علیه السلام خواته صحابي راغی، قربان پیغام قبول کړه. نبی صلی فرمایي څه شته؟ وی قربان هېڅ نشته. نبی علیه السلام یو څو درهم ورکړل، وایي لاړ شه په دې باندې ځان له پګړۍ والا، په دې باندې ځان له پیزار والا، جامې والا، سبا به ستا نکاح وي. صحابي راغی په سهار باندې انتظار کې شپه نه تېرېږي. دا کله چېرته سړی ځي که نه یو اهم کار وي، سړي سره ډېر هغه وي، ډېر زیات خوشحاله دی، شپه نه تېرېږي، کله یو خوا په ډډه شي، کله بل خوا په ډډه شي، خوب نه ورځي. څه په مشکله شپه تېره شوه. سهار چې شو مونځ نه بعد تلاوت نه بعد بازار ته راووتلو، ګرځي، ځان له جامې ګوري، ځان له پټکی ګوري، ځان له پیزار ګوري. په دې کې سیدنا بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ اعلان وکړ اے خلکو الله محبوب فرمایي دکانونه کاروبارونه بند کړئ، احد جنگ تیاری شروع کړئ، احد جنگ بکیږي. بس صحابي حضرت عبدالله اسود انسی چې دا اعلان واورېدو زړه نقشه بدله شو، پیغام ارس بدل شول. اعلان سره د واده دکانونه یې پرېښودې، اسلحې دکانو ته لاړو، ځان له یوه توره او یو ډال واخیستلو، ډال چې ځان پې ساتي له تورې وار نه. راغی کور ته په ښکته سترګو، په سترګو کې اوښکې هم دي، یو طرف ته واده دی بل طرف ته جهاد دی. خو وایي چې نه جهاد نه پاته کېږم، چې دا وشي واده به وروسته وشي که نه. انتظار کې شپه تېره شوه په اوښکو سره چې کله به زه د میدان احد کې حاضرېږم. کله چې الله محبوب صحابه ودرول په لاین باندې، دی اوس په ونو کې په بوټو کې ځان پټ کړی دی، ورته ښایي نه چې واپس مینه کې دومره جذبه وه. بس چې جنگ شروع شو، نبی علیه السلام داسې اوچت ځي باندې ولاړ او د خپلو غلامانو تماشه کوي چې څه کوي. حضرت ابوبکر صدیق په مخې ته ولاړو، په هر جنگ کې نبی علیه السلام حفاظت پې کول. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي دا تور لاسې چې ښکاري او تور څادر یې په اوږه دی، دا څوک دی؟ وی قربان دا د ستاسو غلام عبدالله اسود انسی دی، جنگ کوي. وی ښه ماشاءالله، راځئ جی راځئ. دا د ستاسو غلام عبدالله اسود انسی دی،
نبی علیہ السلام فرمایي د خو نن نکاح و ما به نن د نکاح په مدینه کې تړلو یو 2-3 کیلومتر باندې احد دی ډېر لرې نه دی الله دې مونږ ټولو تر نصیب کې بار بار دې نصیب کې داسې یو ځای دی مونږ والله چې تلو کال مونږ کېږي اوس مو بیا زړه کېږي بیا مو الله دې ټولو ته ور نصیب کړي نو ما عزتمندو قدرمندو حضرت عبدالله اسود انسی رضی الله تعالی عنہ جهاد وکړلو شهید شو په دې اصحاب احد کې اوس جنگلات تاو کړی د دای هم پروت خو کله هم چې ورشي کنه او د دا واقع دلته په زړه کې کېک د زړه ګلدسته کې ځای ورکې او کله اصحاب احد ته شهدای احد ته چې سلام کوي عبدالله اسود انسی تصور تاسو کوي به تاسو ته پته ولګي چې څومره خوند دی او څومره درد دی په دې واقع کې په دې کې 70 صحابه شهیدان شول 70 صحابه نبی علیہ السلام یو صحابی تورزی او ګوري لره منځ تور حضرت اسود عبدالله اسود انسی وکتلو نبی علیہ السلام ورمنډه کړه کېناست ورته د سر را اوچت کړو په خپل پتون باندې کېښو او په خپل صادر باندې د وینې او مخ صفا کوي او په سترګو کې اوښ کې دي فرمایي ای زما غلام نن خو د تا نکاح او ته شهید شوې الله څنګه الله والله رسول سره هغو خلکو مینه کوله یو موږ یو چې خپل خواهش غلامي کوو هر ځای کې د خپل خواهش غلامي ما عزتمندو الله محبوب خپل سترګې راپورته کړې فرمایي ای ما صحابو په خدای ذات مې د قسم وي تاسو احد په میدان کې عبدالله اسود انسی ګورئ چې شهید دی خو زما سترګې ګوري چې حضرت عبدالله اسود انسی په جنت کې جنتي حورو له لاسونه نیولی دی او جنت سیر پې باندې کوي سبحان